السلام علیکم ورحمت الله. الله تعالی ځنی انسانانو ته داسې شخصیت ورکړی چې هغه د جادو اثر لري او خلک یې خوښوي ډېر زیات. په دغه کې خو ډېر زیات شخصیات نور هم دي، خو د دنیای فوټبال یو عظیم کلاړي رونالډو دی چې ټول خلک یې د فوټبال په وجه هم خوښوي، خو یو بله وجه هم ده چې هغه ډېره زیاته په دې کې اثرانداز ده. هغه وجه څه ده؟ هغه د مظلوم مسلمانانو سره ودرېدل دي، د مظلوم طبقاتو سره ودرېدل دي، د مظلوم انسانانو سره ودرېدل دي. د فلسطین د مسلمانانو هغه حمایت وکړو او د اسرائیلو کوم چې ظالم دی د هغې مخالفت وکړو. څنګه طریقه تاسو وکتل یو څو کاله مخکې د هغه مخې ته د اشتهار په طور باندې کوکاکولا بوتل کېښودلی شو، نو هغه چې څنګه راشي دا کوکاکولا بوتل اخوا کړي او د اوبو بوتل راوالي وایي داس کوي. د دغه یو عمل په وجه باندې هغه کوکاکولا کمپنۍ ته په اربونو ډالر نقصان وشو. دوباره بیا هغه کمپنۍ دې ته آفر وکړو چې موږ به تا ته په اربونو ډالر درکو، خو د یو منټ ویډیو موږ دپاره جوړه کړه چې په هغه کې خلکو ته ترغیب ته ورکړي په طور اشتهار چې تاسو دا بوتل څکئ. نو هغه ویل چې زه یو څیز ځان نه استعمالوم، نو بل ته څنګه د هغې ترغیب ورکړم. نو د هغې انکار یې وکړو او هغه اربونو ډالر د هغې انکار وکړو، هغه یې ټوکراو کړه. نو په دې کې معلومه دا شوله چې هغه د مظلوم مسلمانانو سره ودرېدو او د ظالم کمپنۍ کوم چې د اسرائیلو ده د هغې انکار یې وکړو. هغه ته پته وه چې د دې کمپنۍ انکم به هغه اسرائیلو ته ځي، هغه به د فلسطین خلاف استعمالیږي، د مظلوم مسلمانانو خلاف به استعمالیږي. نو لہذا څوک چې په کم فیلډ کې دی، په کم ځای کې هم دی، هغه په کم ځای کې هم ظلم کېږي، د هغه ظلم خلاف اواز اوچتول پکار دي، د هغه ظلم خلاف ودرېدل پکار دي د خپل حده پورې. څنګه چې د دنیای فوټبال یو عظیم کلاړي رونالډو وکړله، نو د هغې په وجه باندې د خلکو په زړونو کې الله تعالی د هغه محبت واچو او داسې محبت یې واچو چې هغه کله یوټیوب چینل کولاو کو نو په یوه ګنټه کې دننه د هغه سیلور بټن حاصل کړه او 1 لاک سبسکرایبر یې حاصل کړه او په دویمه ګنټه کې 10 لاک سبسکرایبر او په یوه ورځ کې 20 میلیون سبسکرایبر حاصل کړه او په څلورمه ورځ باندې هغه 40 میلیون او اوس 50 میلیون ته نږدې دی چې په کېدای شي هفته کې دننه هغه 50 میلیون پوره کړي او په ریکارډونه چې دی هغه د یوټیوب مات کړه. دا د څه وجې نه؟ د دې وجې نه چې یو خو په فوټبال کې هغه په خپل فن کې پرفیکشن حاصل کړی دی، هغه کمال حاصل کړی دی او د هغه کمال په وجه خلک خوښوي، او دویمه وجه چې د مظلوم مسلمانانو سره ولاړ دی، د مظلوم خلکو سره ولاړ دی. نو هر یو کس ته هر څوک هم په کم ځای کې هغه د مظلوم مسلمانانو سره هغه ته ودرېدل پکار دي، د مظلوم انسانانو سره ودرېدل پکار دي او د ظالم خلاف هغه ته اواز اوچتول پکار دي. نو انشاءالله دغه محبت به الله تعالی د هغې محبت به د نورو مسلمانانو په زړونو کې، د نورو خلکو په زړونو کې، د نورو انسانانو په زړونو کې هم الله اچوي، څنګه چې د رونالډو محبت د هر انسان په زړه کې ور اچولی دی. الله تعالی دې موږ ټول له د دغې توفیق راکړي.